الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم رورخب پوښتنه کړې ده چې د آدم علیه السلام او د حوا بیبي چې کله د یو بل سره نکاح کېدله نو د هغوی په مهر کې څه مقرر شوي و یو کس دا خبره کوله چې دوی له کله الله رب العالمین نکاح تړله نو په مهر کې ورته ویلو چې یاره په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایه دا به ستاسو مهري. نو د آدم علیه السلام په باره کې دا خبره معلومول چې د هغوی دواړو نکاح چا تړلې وه او د هغوی دپاره حق مهر څه شی مقرر شوی نو دا د ضروریات د دین نه ده دا خبره او نه د دې معلومول دا خامخا ضروري دي په داسې خبرو کې چې د هغې تعلق د انبیا علیه السلام سره نو په داسې خبرو کې نص نه ثبوت هغه ضروری دی. نص ویلی کېږي یا قرآن نه ثابت یا د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ثابت نو بیا خو صحیح دی او که چېرته داسې نه ثابت نه نو بیا د ځان نه به سړی خبرې نه کوي. موږ او تاسو صرف دومره ګواهي ورکولی شو چې حوا علیه السلام دا د آدم علیه السلام بیبي وه او دا خو د سورة النساء د آیت نه او دغه رنګ د قرآن کریم نورو آیاتونو نه ثابت ده او د حدیث نم ثابت ده چې حوا علیه السلام د الله رب العالمین د آدم علیه السلام د پختۍ نه چې کوم دی پیدا کړې وه. باقی دا ممکنه ده چې د حوا علیه السلام او د آدم علیه السلام تزویج یعنی د هغوی واده نکاح ده د الله رب العالمین په حکم باندې به شوی لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې هغه بیبي چې دی به فخرم کو په دې خبره چې زما نکاح په اسمان کې شوې ده زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها چې دا د الله رب العالمین یعنی د دو نکاح د برنه حکم راغلی دی وجنه امام شوکانی رحمت الله علیه په خپل تفسیر فتح القدیر کې څلورم جلد صفحه 285 کې لیکلي دي د دې زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها مبارک دخل عليها بغير اذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق امته. وإذا زینب رضی الله تعالی عنها سره د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم د واده او د نکاح چې کوم تعلق دا بغیر د اجازت نه بغیر د عقد نه او بغیر د مقررولو د مهر نه چې کوم دی هغه شوی دی. داسې مهر پکې نه لکه کوم چې د عام د امت په باره کې په نکاح کې هغه ضروري او لازمي. نو د آدم علیه السلام د نکاح مهر چې په نبی علیه السلام باندې درود ویل دي چې دا پکې مهر مقرر شوی نو د دې ثبوت نشته دی نه چرته قرآن کې راغلی نه چرته د نبی صلی الله علیه وسلم احادیثو کې راغلی نه چرته د صحابه کرامو نه د دې نقل شته نه چرته د امامانو نه د دې نقل شته نه چرته د تابعینو نه د دې نقل شته دی. لہذا د دې خبرې نه خاموشي ښه خبره ده چې سړی د خاموشي اختیار کی. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.